چې دی الحمدلله د خپل ځان په کنټرول کې ساتي. په کنټرول کې څه معنا؟ نن خدای ځواني ورکړي، تجاوز نه کوي، چې د خپلې خور دپاره زمری جوړ سوی، د بل چا د خور دپاره سپی نه جوړېږي. د دې معنا دا ده چې یو سړی د ځان حفاظت کوي، د هغو حفاظت او ساتنه به خدای جل جلاله کوي. نو د دغې جامعې ځوان ته الله جل جلاله امر داسې وکول چې دغه عظیم سر به خدای وایي ما ته په سجده لګوي. خدای وایي چې زه دې کله راضي کړم د ما له رضا وروسته وبالوالدین احسانا له مور او پلار سره به نیکي کړي. اوس خدای تفصیل وکول، یا به یو زاړه یا به دواړه زاړه، یا به یو ژوندی یا به دواړه ژوندي. معنا دا خدای وایي داسې خبر ورته ونه کړي چې د زړه ته تکلیف ورسیږي. جناب رسول الله وایي چې څوک د مور د پلار ازاریږي یا مور و پلار ته داسې خبر کوي چې د مور د پلار زړه ته درد ورسیږي، د دې سړي یوه دعا هم خدای جل جلاله نه قبلوي. حتی تر دې چې کله د 20 شپه راسي د لیلة القدر ټول انسانان بکي، په هغو کې دغه یو انسان نه بکي چې له مور له پلاره چې عاق وي. الله تعالی جل جلاله وایي خبرې به داسې ورته کوي چې هغه د ذهن برداشت کړي. خو بیا یې مور و پلار ته امر وکول. ګوره په دې ټوله جامعه کې ملا صاحب ولاړ چې د مور د پلار حق بیانوي، خو ملا صاحب داسې هم کولی شي چې د اولاد حق بیان کړي. د مور د پلار کار دا ده د اولاد دپاره به ښېرا نه کوي، هغو ته به بددعا نه کوي، هغو ته به نه وایي چې خدای دې روزي در چې واخلي، هغو ته به نه وایي چې خدای دې ټکر که. څوک چې مور و پلار راولاړ شي د اولاد دپاره ښېرا کوي، پیغمبر اسلام وایي زه به دې خدای دې اور په بیاتي جنې پرې کړي. وایي ولې؟ وایي ځکه د مور د پلار دعا لپاره د اولاد خدای جل جلاله ضرور قبلوي. دوه مثال یې درته وایم. حسن بصري رحمت الله تعالی علیه ټولو خلکو یې نوم اورېدلی، تابعي ده. دې د رسول الله حدیث وویل چې جنت د مور د پلار تر قدمو لاندې ده. د ده مور مبارکه ژوندۍ وه، دی چې به له مدرسې له طالبانو را فارغ سو، اول به مور ته راغی، بیا به له هغو چې وروسته خپلې کوټې ته ولاړ. د موږ ځوانان خو دومره وخت نه لري چې له موره سره کښېني، له فیسبوکه نه دي خلاص، له ټلیفونه نه دي خلاص. بیا دی په 11 بجې د شپې راځي. پلار دا پوښتنه نسي ځینې کولی چې بچې په 11 بجې د شپې څه کوي چې راځي. بیا چې راسي مور و پلار د ده په انتظار ناست چې دی خپلې کوټې ته ولاړ شي. ګورئ ځوانانو دا له ځانه سره ولیکئ، که د نن مور وخندوله خدای به داسې اولاد درکړي وبه دې خندوي، خو که د نن مور و پلار وزړول داسې بچیان به دې دغسې به دې زړوي لکه دا څنګه چې مور و پلار تا زړولي دي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یې وویل چې جنت د مور تر قدمو لاندې ده. چې کله د خپل معمول مطابق راغی، مور یې ویده وه، غږ یې ورباندې ونه کړو، د دغو حدیث باندې عمل وکول، د خپله ږیره مبارکه راواخیستله، دا د مور په پښو کې داسې وواله، ولاړ ویده سو. چې کله یې سهار جمع وکړه طالبانو ته سبق شروع سو، یو طالب ورته وایي قربان بېګا مې خوب لیدل، ترجمه یې راکړه. وایي وایه قربان، وایي ډېر ښایسته باغ ته ننوتی یم، ډېر ښایسته ګلان، ډېر ښایسته ماحول یې، له شا ته پسې راننوځې، په دې یره کې د داسې مرغلرې دا ټول باغ د تا مرغلرو روښانه کړو. وایي دوی چې قربان بېګا مې د رسول الله په حدیث عمل کړی ده. جناب رسول الله وایي چې جنت د مور د پلار تر قدمو لاندې ده. په یره کې مې مرغلرې نه وي، په یره کې مې د مور د پښې دوړې خدای مرغلرې جوړې کړي.